په مونږ کې یو داسې غلطي محترمو چې هغه زمونږ نه اکثر کیږي د بعضې ملګرو نه او په هغه غلطۍ باندې ګورې زمونږ مونځ نه کیږي زمونږ مونځ پې نه کیږي هغه غلطي کومه د محترمو هغه غلطي معلومه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین، نن ډیر ضروری مسله ستاسو وړاندې عرض کول غواړم. هغه دا ده چې دا غلطي زموږ ډیرو ملګرو نه کیږي، خو په دې غلطي کولو باندې ګورې موږ ته وړه غلطي ښکاري، خو په دې باندې د سره نه مونځ نه کیږي. هغه غلطي کومه ده؟ هغه غلطي ده محترم ډیر ملګري موږ داسې کتلي دي چې هغې په ژبه باندې تلاوت یا قرائت په مونځ کې نه کوي. نو چې یو سړی قرائت او په سوره فاتحه باندې یا په سورت باندې د خپل ژبه خوله نه خوځي، نو ګوره دا قرائت نه دی او په مونځ کې چې قرائت ونشي نو دا د سره نه مونځ نه کیږي. ګوره محترمو مسله دا ده، مونږ تاسو وایو چې په مونځ کې 14 فرض دي، دا شپږ پکې دننه دي، په هغې کې یو قرائت دی. قرائت څه ته وایي محترمو؟ سورة الفاتحه او سورت دا په خوله باندې ویل. بهتره طریقه خدا د محترمو چې یو سړی قرائت سورت فاتحه سورت داسې انداز کې وایي چې هغه په خپله که اواز اوري نو دا بهتره ده. خو که چېرته داسې چې ډېر تیز وي نو بیا د په معمولي صرف شونډې او ژبې د پې خوځي چې داسې په سارې غونده کې په خپلو غوږونو باندې اوري. دا د قرائت معنا دا ده. که دا نه نو کم از کم د قرائت معنا دا ده چې یو سړی خو په خپله ژبه او شونډې وخوځي نو دا حروف ادا کوي، نو دې ته هغه قرائت ویلی کېږي. او که چېرته یو سړی د سره نه ژبه هم نه خوځوي شونډې هم نه خوځوي او داسې چپ ولاړ وي لکه ډېر مسلمانان موږ تاسو لیدلی دي، نو ګورې په دې سره هغه مونځ نه کېږي، ځکه دا قرائت نشو. چې قرائت نشو تا په مونځ کې قرائت ونه کړو، په مونځ کې چې قرائت ونه کړي نو د سره نه هغه مونځ کېږي نه. نو محترم خپله یې مورې نورو سره یې شریکي، ځکه ډېر انتهایي ضروري مسله ده، ډېر خلک پکې اخته دي، نو چې د خلکو هغه مونځونه خراب نشي. الله تعالی دې موږ تاسو له په دین باندې د صحیح عمل کولو